أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. सूरत बकरा अवला सिपारा आयत नंबर 43 यानी 43 अकीमुस्सलात औ पाबंदी कवै दमांज व आतु ज़कात वर्कवै ज़कात वर्कऊ और रुकू कवै मअर्राकिईना दरुकू कउन को सराम. अतअमुरून अन्नास कवै यानी बयान कवै खल्कुता बिल बिर्रि पनिके कवलु सराम. वतंसौना अनफुसकुम औ हिरवे जानून अखपल व अंतुम ततलून अलकिताबा औ हाल दा चिलवले तासु किताब. अफला ताकिलून नो आया अकल न लरे तासु. दे व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वर्कऊ मअर्राकिईन देके दरे अमरुन दी. अकीमुस्सलात आतुज़्ज़कात वर्कऊ रबत दादे चे देन मख के दावत वो ईमान ता यहूदो ता और आम इंसानानो ता चितासो ईमान रावड़े द अल्लाह प किताब और पाखिरी नबी और तरीक़े द हिफाजत द ईमान ये जिक्र करे. उस तकमील द ईमान द पारा आमाल जिक्र कई ची ईमान दे रावड़ो नो तश प ईमान रावड़लो कार न कीगी. अमल कवा चे ईमान दे क्लक शी मजबूत शी और कामिल शी. अटोलो न अवल अमर प अमालो के द सलात यानी द मंजवर कई. इकामत सलात ईमान पसे द इकामत स्वलात जिक्र पदे खबर दलालत कई चिपने को आमालो के मानज मुकाम ता बल अमल निशी रसे दे. इकामत स्वलात सतवई मूंस कायम अवल ची ज़ाहिरी सूरत द मानज द शर मुताबिक वी. ज़ाहिरी सूरत न मुराद दाद है चे बदन जामे मकान टोल पाकवी द तमाम अरकानो आदाब शरइया व ख्याल सातलेशी देते वेले कीगी ज़ाहिरी सूरत द मांज. यौ द मांज बातीनी सूरत है. बातीनी सूरत
چې ستا زړه کې دا ایمان وي او دا دې فکر وي چې دا خالص فریضه خداوندی دا ما باندې دا د الله طرف نه فرض ده دا زو صرف د الله د راضی کولو د پاره کوم بل د خیال نوی چې دا خلق راته بالمازو نه وای دا خلق راته منځګزار وای دا خلق راته بزرگ وای دا خیالات تنی صرف رضای الہی دی مقصود وی او اقامت صلات دا بدنی عبادت ته په بدنی عبادتو کې د ټولو نه اوچت عبادت مونږ ده دویم امر ده وآتوا الزکات دا مالی عبادتونو کې د ټولو نه اوچت عبادت ته دا مونز او د زکات امر چې الله ورک دینا معلومیږي چې په بنی اسرائیل باندې مخ کې نام صلات او زکات فرض وو اگر چې کیفیت د هغه هر څنګه وو خو اوس ورته حکم کوي چې دا عمل په طریقه د نبی کوي یعنی که سړی مونږ کوي هم په طریقه د نبی نوی نو دا مونږ نه ده یو سړی حج کوي په طریقه د آخري نبی نه ده نو دا حج نه ده یو سړی کوي آخري نبی نه ده نو دا دعا نه ده خیرات کوي په طریقه د آخري نبی نه ده نو خیرات نه ده خلک کوئی چې یاره فلانه خیرات نه منی کول کوي دعا نه منی کول کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بچ کوم عمل نو ثابت نو هغوی به هغه نه کولو او نه به پرې خودلو چاله چې ته وکا ای اورد چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا چې عیدګاه ته تلونه نه مخکې نفل شته نو رستو نفل شته حالانکه مرخاطه ټیم دی د ټیم دی خدا ورځ نه د اختر منځنه مخکې نفل کوي نه به د اختر منځنه رستو نفل د پیغمبر طریقه ده نو یو سړی و هغه د علی رضی الله تعالی عنہ په مخ کې عیدګاه کې په نفل ودرېده علی رضی الله تعالی عنہ د لاس نه داسې راونیولو راجي کې ولو د مونځي ور باندې ختم ورته وی چې مکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی کړی دی وخت کې نفل نو هغه څه شیخاکه غونې باو هغه ورته وی چې ما به خدای په مانځ نه نیسی ما به خدای په مانځ نه نیسی سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې تابا پروردگار عالم په مخالفت د نبی باندې نیسی طالب دا نه وای چې تا مونږ کولو طالب رب العالمین وای چې تا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کړي دي نو ته چې خیرات کوي ته چې مونږ کوي ته چې روزه ساتي تبه د پیغمبر د طریقې لحاظ ساتي کچره د لحاظ و نساتلو نو تا برب په دې خیرات په دې دعا په دې مانځب د الله نسی او وی بدر تدا چې د محمد رسول الله مخالفت دې کړي دي دا بدر ته نو چې خیرات دې کړي دي لکه څنګه چې ته چل کوي داسې به چل در سره کیږي اقیموا الصلاة وآتوا الزکات تاسو دا دواړه عملونه د پیغمبر په طریقې کوي قران کریم کې صلات او زکات یو ځای ذکر کیږي عام طور باندې زکات چې الله پاک د انسان نه ځان او مال دواړه اغستی دي پروردگار عالم سورہ توبہ کې وایي آیت نمبر 111 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقینا پروردگار عالم د مؤمنانو نا د دوی ځانونا
او د دوی مالونه اغستی د څه د پاره بان لهم الجنه بدن تانا اغسته ده مال تانا اغسته ده سودای در سره کړی ده چې اے بنی آدم ستا بدن دا بت مال راکای او ستا مال به مال راکای او زب تعالی د دې په بدل کې جنت درکوم دم د الله خېګړه بدن خو اسم د هغه مال خو اسم د هغه منګله په جنت ولې راکای احسان دې کنی جان دی اسی کی تھی یو شاعر وہی چھ جان دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کچرے دا اللہ لار کے دے جان شہید کو نو تا اللہ لچ ورکڑی سدے ورکڑ ولی بدن اللہ درکڑے و لڑ سا اللہ درکڑے و لاڑا وینا اللہ درکڑے و تویشوا نو تا خدا اللہ شے ورک خپل شے خود نہیں ورکڑے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا پکار خدا دے چتا تا اللہ ہوئی چتا زما ہیچ حق نہ دے ادا کڑے چشے دے را کڑی دی وہ زما مالو زما سرو زما جانو ادے را کڑ خچون کی اللہ فرمائی چھے زے انسان سر خیگڑا کوم بے انا لہم الجنہ اللہ پا بدل کی جنت ورکئی نزکا اللہ اقیم الصلاة و آتو الزکاة پیو جے ذکر کئی ذکر چھے صلاة عبادت بدنی دے او زکاة عبادت مالی دے او مال او جان تاندوارا اللہ غستی نو اللہ فرمائی زکاة ورکے زکاة پا لغت کی پاکولو توی طہارت زکا یزکی تزکیتن دے یوشی صفائی او نمو تا ہم وائی نمو ویلے کی گی ترقیتا زیاد والی تا چی پا یوشی کی زیاد والی راشی زکاة چے دیتا زکاة زکوائی چے مال زکاة ورکولو سرا کمی گی نا زیادی گی زکا ورطا زکاة فی زکاة ورکا نو چے سوک زکاة ورکی مال بے حقیقی مال کے بے کمین رازی زکاة عام عرف کے ویلے کی گی حقا مال تشی کم مال چے د نصاب نا پس مسکینانو لا ورکولے شی اغیتا زکاة وائی یہودو تا زکاة امر کئی چے آگوی کے د صلاة او د زکاة کمے راغلے ہو فرضو ورباندے خو عمل ورباندے نکولو کنی زکاة نا منکر نو منلوی چشتا دے خو ورکولوی نا یو غلطی داوا دویم کار ادا کڑیو پا ہر شکی یہود تبدیلی راوستے وا دے خبرو تلک وگ دے یہودو ہم نیک عمال کول خو پاغی کی تبدیلی راوستے وا او قانون دا دے چھ دا اللہ پا شریعت کے دے معمولی غنے نقصان یعنی تبدیلی راوستا اللہ دانا پروردگار دا عملونو وگین دے اللہ دا انسانانو دا عبادتونو وگین دے یری جی مالا عبادت کوا مالا سجدے لگوا نا دے خبرو تا دا خدای کار ندے حساب البتہ امتحان مقصود دے ستا یوزے ترسول مقصود دی نو یہودو با پار یوشی کی معمولی غنے بندواڑا ولو او قانون دارے چکل دے بند واڑولو معمولی غنے خبر دے جاننا پکی واچولا اللہ نے قبلی نو آگوی خوبا زکاة نا ادا کولو دیلی پکی کڑیوا چھ زکاة ورکولے کی گی فقراء تا للفقراء والمساکین وابن السبیل چھ تاسو زکاة ورکے فقیرانو تا او مسکینانو تا او مسافرو لا اللہ پلاری کی اسے دلو والا لے ورکے قانون دادے دا شریعت کم چے مستحق خلق دی اغاداری ناغوی دا زکاة مستحق فقیرانو پزے باندی مولیانو پیران گرزولیو پیمانو نن دا امتم دا غکار نکی باقاعدہ دا خلق و خیال دادے چے خیرات و زکاة دا مولا حق دے چے شہدے یرے جی دا مولا حق دے یرے جی دے اگورا چے منگ لدلتا امامت کئی اگورا جی تے جے دے منگ تا دلتا دے را دے کنا یارا وطن امشتا دے کل امشتا دے ارچے را لپریخی دی حالان
نه دی مولا له خنق د تنخوا ورکوه اگر چې په دین باندې تنخواګانې جایزې نه دي ځان له مسله ده خو اوس خو چونکې علماو په دې اجماع کړې ده چیرې جی جایز دي نو کني جایز دي نه دی کې شک نشته خو چونکې حکومت علماو ته هغه خپله وظیفه نه ورکوي مجبوری ده د خلکو چې زکات ورنکي نو خلک به دین څنګه زده کوي د خلکو مجبوری ده خو بهرحال کار کړو چې د فقراو په ځای باندې احبار او رهبان او کاهنان دوی له خپل برخه مقرره کړي او موږ تم په دې قبایلو کې دا سیاد دي کې دی شي زمنګ د مشرانو ته هم یاد وي چې کله به غلې تقسیم شوي نو بیا به د غلو د پاره ځان ځان لډیریو هغه پړ د مزرونه به یو تشه جوړ کړو هغه ته تراټه وي چې نه پیغام دلته ورته څه وي غونډه موته وي چې غله پکې چې غنمونه ډکه کی تراټه ورته منګ وي تاسو وایو پندېره دا پنديري به جوړ کړیو نو به وی چې دا پندېره زمنګ د کور ده دا پندېره د زکات ته د مولیانو او دا پندېره چې ده د ملنګانو د پیرانو ده دا چې د کاکا صاحب ملنګان راشدا داغو ده دا به بیا ورته یې خو چې هغه بکل راتلل بیا به پاغوي باندې تقسیمول یې خې به وخا نو دغه سی يهودم دا کار کړو زکات د پاره مستحقین داخل ګرځولیو ورکعوا مع الراکعين اخو واقیموا الصلاة وآتوا الزکات دریم امر دے ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره رکوع څه ته وایي کې سر اوملا ته رکوع وایي چې سر اوملا د دواړه ښکته شي نو دې ته رکوع وایي لکه نن سبا چې خلک د مولیانو د پیرانو خپلولو د پاره ښکته کوي چې چا لاس راونی سي الله سي خپل ملا او سر دواړه ښکته شي دا رکوع ده او رکوع عبادت الله نه بغیر بل چاته یره جی فلانی کتاب لیکلی دی او فلانی کتاب لیکلی دی نو دا خو ما تاسو له پرون او بل ورځ په درس کې وې چې کتابونو دنیا کې هر خبر ده کم څه دي چې نه دي لیکلي او دا ما چې کم کتابونه خودل دا مې کم خودل دا مې ډېر کم خودل ما وی چې رات صوفیای کرامو دا لیکلي نو چې د تصوف والا نه وای هغه بدر پسې کنځلي کوي خو کما تعالی وی چې حدیثو کې څه راغلي بیا به اهل حدیث کنځلي شروع کی کما درته وی چې احناف څه لیکلي بیا به احناف کنځلي شروع کی لیکلي هر چا دی یو کتابم د کمزورو خبرونه خالی نه ده کاغه د تفسیر کتاب ده کاغه د حدیثو کتابونه دي کاغه د فقه کتابونه دي کاغه د تاریخ کتابونه دي کاغه د ذکر اذکارو کتابونه دي کاغه د وظایف کتابونه دي یو شی دا سینه ده چې د الله کتاب په شان پاک هر یو کې داسې ګډوډي ده چې عقل به حیران شي خو چې د چا کتاب نه دی وي هغه د کافر ګڼي نور نه وایا زناستما زما په مخ کې وایا خو دیو بندیانو نه بنوای یره جی دیو بند باندې زړیر خپکیګم یره کزه دغه سه شاعت سره تعلق لرم بیا به شاعت نه څنوای او کزه اهل حدیث سره تعلق لرم بیا به اهل حدیث سره څنوای هر څوک کوئی چې من نه وایا نور نه وایا او دی په هر چا کې نو ما درته وی کڅو کوئی چې کتاب کې لیکلی نو کتابونو حال میں در کړه چې د رب په کتاب کې نه د محمد مصطفی فرمان کې نه وی چې هغه قران سره برابر بل کتاب لیکل او نه لیکل برابر دي نو لہذا لغت کې سر او د املا کا غولو تر کوی او په اصطلاح د شریعت کې سر او املا برابر کو زولو تا رکوی پنیت د عبادت سر او املا برابر چی کوس کې یو کتکول دی دیتا لغتن رکووی یو دی اصطلاحی طور باندې چې بالکل به برابری ملا او سر بده برابری او نیت بدیم د عبادتی رکوعونه څه شی مراد ده اکثر علماء په نسبان دي دین رکوع شرعی مراد ده چې کم منځ کی کو وی بیا یهودو ته وی چې ورکعوا مع الراکعين مانځ کې خو خبر راغله کنه واقیموا الصلاه منځ وکینو منځ کې رکوع راغی خصوصی ذکر ځکه وک چې يهودو رکوع پرې خو نه کولو
یا مراد مع الراکعین انقیاد مراد دے. ورکعوا مع الراکعین دا اللہ حکم منن کو سر سر دا اللہ حکم مانے سرخ کتا کے دا اللہ حکم تا اللہ کے تو مسلمانانو رسول من لے دے قرآن من لے دے او دا اتباع کئی. نورکعوا مع الراکعین تکبر اولوی مکوے یہودو لہذا دا اللہ حکم مانے. یا بعض علماء وی چی ورکعوا مع الراکعین دینا مراد منز دے او مراد منز دے جمع دے تاسو جمع سر منز کوئے. نو چی کلا دے جمع منز دینا مراد وی نو بیا با معنی دے صلو مع المصلین تاسو منز دا من گزارو. بیا علماء کرامو لکلی دی چی کچر دینا مراد دے جمع منز وی نو بغیر دا عذر شرعین با چوک جمع نپریگ دی. جمع دے امام قرطبی رحمہ اللہ دا ابن عبد البر رحمہ اللہ کڑی دی چی جمع دا مسلمانانو دا پارا فرض کفائی دا. یعنی جمع فرض دا خو فرض کفائی دا. کلی کی یوا جمع پا قوم کی یوا جمع دا ضروری دا چیوی او کچری پا ٹول کلی کی دا جمع منز نکیگی نو ٹول کلی با گناہ گاری او چیوا جمع وشی کبیارستو نور خلق زان لمنز کئی خیر دے یا دو درے درے کسان منز کئی خیر دے خویوا جمع فرض کفائی دا غٹا غبا کئی. بعض خلق دا دے زینا دا استدلال کئی چی ورکعوا مع الراکعین رکو کوئے دا رکو کون کنا یعنی تاسو خپل پارٹیو کو ساتے سوک چی کم جماعت سر تعلق لری آغا وی چی گورا دینا مراد زمانگا دا جماعت تے چی جماعت کی تنظیم کی کلکش ہے دا بالکل تلبیس تے او دا سوچا حرام خبر دا دا قرآن نا غلط استدلال دے. اتأمرون الناس آیا حکم یعنی بیان کوئے تاسو خلقتا بالبر پنکے کولو سرام وتنسونا او هروي تاسو انفسکم زانو نخپل وانتم تتلون الكتاب او حال دادے چه تاسو لولے دا اللہ کتاب افلا تاقلون. اللہ فرمائی چاہے عقل نہ لرے خلق کوئی چیرے جی اسلام کے دا عقل اس تعلق نشتا اسلام کے دا عقل بالکل تعلق شتا آئیو چو خاص مغیبات تی اگو خبرو سر دا شریعت کے دا عقل تعلق نشتا نور خطول دا عقل برابر دے. دے آیتی کریمہ کے زجر دے سرد علم دے یو کار نکولو باندے چیرے جی یو سڑی تا پتوی چی دا شے گناہ دا و بیائم کئی یو سڑی تا پتوی چی دا شے فرض دے بیام پہ عمل نکئی. لکہ زمان مسلمانانو تا پتا دا چی گیرا دا فرض دا یا واجب دا و دا سنت چی ورطوئی دا پا دے وجوئی چی دا ثابتا بے سنت تا خو بیائم نپری دی دیتا ویلے کی گی سرد پوئے گناہ کول. خلق تا پتا دا چی دا مور پلار قدر فرض دے سرد پوئے دا مور پلار قدر و احترام نکئی نو دیتے ویلے شی سخت گناہ او دیتے ویلے کی گی کم عقلی بلکہ عقل کم عقلے کے حق زیتا سڑے چی رسید لئی. اللہ فرمایا فلا تاقلون عقل در کے اڈوشتا نا کس چل دے نو دے کے زجر ورکی خلق لا چی سرد علم عمل نکوے خصوصا یہودو تا. رب تدادے چی علماء دا یہودو دا دعوال رلا چی دا تاسو منگ لکم دعوت راک دا خو منگ طول منو نو ولی منگ لدعوت راکوے چو وجہ دا منگ خدا طولی خبری منو انکار مکل کردے جواب ورکی چی عمل خو نا منع خوی خو عمل نکوے منع خوی خو عمل نکوے. موجودہ دور کی مسلمانم دا غسی دے یہ رجید سے چل دے پا منگ آیاتونا ما فٹ کوا زما استا طول عمل چی دے یہودو پشان شی نو بیا با زما استا باندے دے یہودو آیات سنگ نے فٹ کی. زما استا خوگ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لتتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و زراعن بزراعن. وہی چے زما امتیانو خام خواب تاسو تابیداری کوئے دا پخوانو امتونو دا چا یعنی دا یہودو دا نسواراو دا سے تابیداری بے کوئے چلک لویشت بلی لویشت سر برابر ای یا ایوا پانا دا بلی پانی سر برابر ای دا سے بتاسو اگوی سر برابر شے سچ اگوی کئی اگا بتاسو کہے. بیا روایاتو کے مخ کے الفاظ مختلف تھی. بعض روایاتو کی رازی چکچر اگوی دا سمسر غار تا ننوتی وی تاسو با ننوزے نن غارونو کی خلق چیلے پخی
څه چل دی یاره جی زه پیر یم. او همدارنګې بعضې روایاتو کې راځي حتی لو اتو امه علانیتا کچری هغوی خپل مور سره بدکاری کړي ښکارا نو زما د امت کې به هم خلک دغه کار کوي. نو چې ته د یهودو نسواراو په شان کار کوي نو ظاهره خبره ده چې هغه حکام به پتا باندې لاګو کیږي که نه. نو بهرحال قصه دا ده چې تاسو عمل نه کوئ اگر چې منع یې. روایاتو کې راځي چې مسلمانانو کې کم خلق د یهودو رشتہ دارو نو دی به د خپلو رشتہ دارو سره کله چې میلاو شول ورته وی به چې ګوره دا رسول الله چې څه درته وایي دا کلک ونیسئ دا ډېر صحیح دین دی چې څوک هم خطا نه کي. نو هغه به ورته وایي چې دا ته یې ولې نه منې بس پرېږده که نه سړی زمونږ مجبورۍ دي که نه خو نوره ګوره کلک اوسېږئ. نو خپله به نه منلو. الله فرمایي اتأمرون الناس حمزه استفهام تقریری توبیخی. حمزه د استفهام دی د تقریر د پاره دی خو د توبیخ او د زورنې د پاره دی. آیا تاسو داسې کار کوئ شرم نه درځي؟ تأمرون امر نه مراد یوازې امر نه دی چې تاسو بل امر کوئ چې وکړه. نه نه یوازې امر مراد نه دی بلکې ترغیب هم مراد دی او دعوت هم مراد دی. یعنی که بل ته دعوت ورکوي یا بل ترغیب ورکوي یا بل امر کوي دا ټولې خبرې راځي تأمرونه کې چې تاسو بل ته وینا کوئ چې دا نیک کار وکړئ. هر قسم وینا چې وي امرن وي که هغه نصیحتن وي ترغیبن وي. اتأمرون الناس ناس نه مراد عام خلق دي. عام خلق ته تاسو وینا د نیکۍ کوئ خو پخپله یې نه کوئ. د انجیل په باب لوقا کې لیکلی دي چې الله په انجیل کې را لیږلي اوس خو خلکو بدل کړی دی خو اوس هم پکې څه لیکل شته بعضې خبرې پخوانی هم پکې شته. هغې باب لوقا هغې کې لیکلی دي چې الله فرمایي یهودو ته چې تاسو په عوامو باندې دومره بوج اچوئ زیات بوج پې اچوئ او واجبه خبره دا ده چې په خپله د هغې نه یوه ګوته برابر زور نه اوچتوئ. څه معنی خپلو عوامو ته تاسو وایئ خیراتونه کوئ کینې مه خوځوئ شرک مه کوئ بدعت مه کوئ زنانو ته مه ګورئ غیبت مه کوئ او په خپله یو کار باندې عمل نه کوئ. دا په هغه انجیل کې هم راغلي وو تورات کې هم راغلي دي قرآن کې هم راغلي دي. اتأمرون الناس بالبر تاسو خلقو له امر کوئ یعنی دعوت ورکوئ نصیحت ورته کوئ په نیکۍ کولو باندې او په خپله یې نه کوئ. دې نیکۍ مصداقات څه دي؟ لکه ما درته ووایي چې یهودو به بل ته امر کولو چې ګوره دا کلک دین ونیسئ دا ډېر صحیح دی. امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کې باب اذا اسلم الصبی د دې لاندې یو حدیث مبارک راوړی دی چې یو یهودي هلک و هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کولو خو هلک و نو هغه اچانک بیمار شه. کله چې هغه د مرګ حالت ته نږدې شه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وروړ او ورته ویې چې قل لا اله الا الله بچو کلمه ووایه وایه چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی. هغه پلار ته وکتل بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قل لا اله الا الله محمد رسول الله. بیا هغه الک پلار ته وکتل نو هغه پلار یې زوی ته ووایي اته ابوالقاسم بچیه ته د رسول الله خبره ومنه خیر دی عمل پې وکړه. نو هغه ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو گویا بل ته امر کوي خو خپله یې مو وایه د الله بنده کنه. پلار یې زوی ته ووایي اته ابوالقاسم ولې ووایي هغه پلار ته یې پته وه چې دا دین حق دی خو پلار یې په خپله کلمه نه وویله او زوی ته یې ووایي چې ووایه. نو ځکه الله فرمایي بل ته امر کوئ خپله یې نه منئ کار د یهودو دی کوئ منګه. دا ټول عادتونه قرآن کې چې څه دي دا لټوئ ځانونو کې ګورئ دا په من کې موجود دي که نه. بل روایت د معجم الاوسط کې مجموع الزواید هم ذکر کړی دی امام
राضی په تفسیری کبیر کې ذکر کړی دی سندن اگر چې ضعیف دی هغه وایي چې دوه رونه روانو په لار باندې یو ابو حارثه او یو کروز بن علقمه دا دواړه رونو د علقمه زامنو په لار باندې روانو دا ابو حارثه چې و دا ډېر غټ عالم و د انجیل خو غټ مولا او دا کروز چې و دا بس کروز میزایل ونو انپړه سړی و انپړه سړی چې هغه ډېر ناشنا د امیان چې دا ډېر پاک نیتونو والا خلق نو دا کروز چې و دا انپړه سړی و نو چې کله لار کې روان دی اچانک دا کم چې مولا دی ابو حارثه د دوخه او خیدا نو دی امی او تایس الابعاد چې دا وړاندې سړی دی الله هلاک کی محمد رسول الله تعالی اعوذ بالله بد دعا وکړه او خیدو د ضرور خای او خیدا چرته روان و څه مهم پسې او چې کله د مشرور خای او خیدا د وخنه د بد دعا رسول الله تعالی وکړه چې تایس الابعاد نو هغه عالم ورور چې و هغه ورته بل انت تایستا تا د خدای داسي کی تا د خدای حالاکی کروز ورته وی چې وجه څه ده چې ما رسول الله ته دعا وکړه او تور باندې ډېر خپه شوې دا وجه څه ده هغه وتی چې انه للنبي الذي كنا ننتظره والله چې دا ومغه نبی دی چې مونږه انتظار کولو دا مولا ورته وی من چې د کم نبی انتظار کولو زمون کتابونو کې چې د کم نبی صفت راغله ده دا پځانو مغه ده نو بیا د امی ورته وی چې ما يمنعو کان تعلم هذا وانت تعلم هذا وما يمنعو کڅ بلا در باندې شوی دا څه شي منع کړی چې تعالی پتم ده چې دا صحیح نبی ده نو بیا منی ولې نه څوک ورته وی امی ورته وی چې مولا صاحب تعالی پته دا چې دا صحیح نبی ده خو یې منع کړ څه سنډا در باندې پخای خیرا مولا صاحب ورته سوای هغه مولا صاحب هم زمنګ د مولیانو نه لک صفاو زمنګ مولیان خو وسم دومره صفا نه غږیږي لکه ابو حارثه چې غږیدل ابو حارثه ورته وای ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واكرمونا مړه دې قوم سره بیا څه کو دا قوم چې موږ له دومره غټ عزت را کړې شرفونا وامرونا واکرمونا منګه مشران کړي و امارت را کړي چې ته زمنګ مشرې منګ له سیادت را کړي منګ له غلی را کوي منګ له خیراتونه را کوي او منګ په مشرې منی نو چې منګه دا نبی ومنو دار چلاړل کنه نن سبا مولا به دومره صفا وږي دا يهودي مولا ده خو بیا هم خبره صفا وکړه نن مولا بزړه کې هم دغه خبره نیولې خو صفای نه وای نو ته سوچو که چې من کم ځای ته رسېدلیو یهودونه بدتر شوي یو که نه یو بدتر یاره جي په موږ باندې آیاتونه د یهودو ولې لګي ځکه خو لګي چې زموږ څرمن همغه ده بهر صورت هغه ورته وی چې ځکه یې نه منو چې دا قوم موږ له ډېر عزت را کړی دی مشرانه یې را کړې ده امارت یې را کړی دی نو که چېرې موږ دا خبره ومنله د هر څه د لاسه وځي بیا چېرته خیراتونه میلویږي یو مصداق دا ده چې ایمان راوړل بل مصداق مفسرینو ذکر کړی دی عام نیکی صدقه او خیراتونه صحابی دے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آغا وی چې زما یو پیر وو اسلام نه مخکې ولی اسلام کی پیران نشتا خو الله دې دا خبره د خلکو زړونو ته کوزه کی چې پوي شي د قران ترجمه چې څوک کوي په دې بیا پوي سلمان فارسی وی چې اسلام نه مخکې زما یو پیر وو هغه با زی مریدوم هغه به مونږ ته دا ټول ورځ وی صدقې کوي خیرتونه کوي وی چې خو ما ورته ښه سوچ کړی په خپل نه کول خپل دا کار نه کولو نن موږ مولیان ټول دغه سیو الله دې رحم وکړي یا ته مراد دې الواس الطاعت الواسع د نیکه مراد اتامرون الناس بالبر اے الطاعت الواسع عام فراخنی کی تے مراد دا ہر قسم نے کہتا شامل دے ایمان وی کا منزوی کا عبادت وی کا خیرات وی خصوصاً ایمان بالرسول خامخا پکے دے ذکر چاگو خلقو کی ایمان بالرسول نو ہر سے منل خزمنگ پیغمبر نہ منل وہ سب نہ منی وتنسون انفسکم
او تاسو هیر کړی دی خپل ځانونه خلق الامر کوي او ځان مو هیر دی خلق توای چې ایمان راوړې خپل نه راوړې خلق لوای چې خیراتو کې خپل نه کوي وغیرہ وغیرہ نسیان هیر ته وي خو تاسو ته پته ده هیر چې کم شي پاږي کې خو ګناه نه کړي هیر سره کم شي وشي هغه کې ګناه نه نو دا خو الله پاک کړی دا خلق ته الله د عذاب څنډنه ګوت څنډنه شي ورته وي نو دینه مراد قصدن پر خودل دي خو تعبیر نسیان سره ځکاو کو چې کله یو سړی یو عمل ټول عمر د پاره پریږدي د سره کینا نو تعبیر دې د پاره او کو چې لکه داسې مو پرخې ده لکه هیر مو وی چټ مکمل مو هیر کړي ده وانتم تتلون الكتاب او حال دا دې چې تاسو خپل کتاب لولې هر ورځ تلاوت کوي هر ورځ خپل کتاب ګوره په معنا باندې يهودم د خپل کتاب په معنی پوهیدل خو افسوس ته یو مسلمان دی هغه د خپل کتاب په معنی نه پوهیږي نو دا قید وانتم تتلون الكتاب دا د زیات قباحت د پاره راوړی دی چې تاسو کتاب لولې هر ټیم تاسو له خو بد یادوي کتاب خو ته خبر یادای کنه بیا هم عمل نه کوي او بل دا چې تاسو کتاب لولې په کتاب کې احکام راغلي دي دا احکام د عوامو او د مولیانو دواړو د پاره دي یوازې د عوامو د پاره خو نه دي کنه خو تاسو هغوی له په نصیحت کوي او خپل بیخي نه کوي او بل دا چې وانتم تتلون الكتاب کې وفائدہ دادا د دې د پاره هم ذکر ک چې نسیان کم شي چې هیروي پاګي الله انسان نه نيسي نوې چې د چا دا وهم را نشي چې دوی نه د عبادت هیر شوی دی نو انتم تتلون الكتاب تاسو خپل کتاب لولې ټیم په ټیم تاسو له د عبادت را یادېږي بیا هم نه کوي خدر ته پته ده چې رسول الله باندې ایمان راوړل فرض نه راوړي نو بهرحال افلا تعقلون نو آیا تاسو عقل نه لره دا د ډېرې زورنې د پاره دی چې کله انسان بل ته خیر خایي او خپل په عمل نه کوي علما دې ته تناقض وایي سړی بل ته وایي چې غیبت مه کوه خپل په عمل نه کوي بل ته وایي خیرات کوه خپل په عمل نه کوي بل ته وایي چې بل ته لاس منیسه خپل په عمل نه کوي نو چې کله دې بل ته وایي خپل په عمل نه کوي دې ته تناقض وایي او تناقض دا مستلزم دی نشتوالی د عقل لره نو د کم سړی چې عقل نه یې غدا کار کوي نو ځکه دا فلا تعقلون مفسرین مختلف تعبیرونه کوي افلا تعقلون سوء سنیکم آیا دا تاسو چې کم بد کار کوي په دې تاسو پوهیږئ نه دا څه شی کوي تاسو یا افلا عقل لکم ولی عقل منشتا یا تاسو خپل ځانونه داسې قبیح کار نه ولې نه منع کوي په کار دی چې داسې قبیح کار نه ځانونه منع کوي واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعینوا او مدد حاصل کې بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په مونږ کولو سره وإنها لكبيرة او یقینا دا ګران کار دی خامخا الا على الخاشعين مگر نه دی ګران په عاجزه کوونکو باندې دا عطف دی په مخ کې اوامر و نواهی و باندې خطاب دے بنی اسرائیل تا واستعینوا بالصبر والصلاة ربط دا دے چی یهودو ایمان نراوڑلو صرف پدے وجہ ایمان نراوڑلو چی منگ نے شکرانی خطا کی کمنگ ویو چی دا پیغمبر یعنی دا مولا ٹک وی نو بیا خو شکرانی خطا کی نو بیا خو دا خیراتونا او دا خزے او دا لوی وڑ چی رازی او زمنگ لاس کی چندا چی دا خطا خرابی کار خرابی نو عزت او د امارت او د سیادت پوجا یره جی امارت میں دلا سوزی مشری میں دلا سوزی نو د دې وجنه به دانوی چې رسول رښتیا وي هر زمانہ کې د غلوبي اوس حق پرست علما کلی په کلی لګیاي درسونه کوي علماء دیوبند ځای په ځای باندې خلق الله کتاب ترا غواړي اهل حق را غواړي خو هر ځای کې خلق مقابله کوي وای دا غلط وای
خپويږي چې دا ټیک وي خو ویلې ځکه نشي چې بیا د مشرانه د امارت د سیادت د شکرانه خرابي. نو يهودو ایمان ځکه نه راوړلو چې وی موږ نه مشرانه زی د لاسا د دې حرام خواره د وجنه زړونه مړ شيو او خوف خدا احساس د زړه نه اوران شویو. نو دی آیاتونو کې پروردگار عالم ورته علاج خای چې تاسو ایمان ولې نشه راوړې دا توفیق مو ولې سلب شوه دی یره جی مالونه نشو پر خدای عزتونه یره جی زمونږ ډیره مجبوری ده مشرانه قوم بیا می خلق د مشرانی نه ماتای کنه. الله ورته وی واستعینوا بالصبر والصلاه راشه په دې نسخه باندې عمل وکې خود به خود به تاسو کې دا توفیق پیدا شي چې هر څه بل تا ورکه. دا علاج خي ورته الله او دا علاج د نن زماني مسلمانانو د پارم دی کنه. قران دی قران تر اخره انسان پورې د هر چا د پاره دی دا نه دی چې دا يهودو ته پاره دی دا نسوارو د پاره دی. تیر سبق کی خبره شوه واستعینوا استعانت ویلې کیږي مدد تا چې د صبر او د مانزه پابندي کوي تاسو دې سره مدد الله نه حاصل کې. د صبر او د مانزه پابندي کوي نو چې د صبر او د مانزه پابندي شروع کې نو دې سره به تاسو حب جاه حب مال چې دا کم وسړ کې د مال مینا ده د مشرانی مینا ده د امارت مینا ده او د خیراتونو د چندو مینا ده دا دباوش منځ سره بدا خکتش استعانت ویل کیږي مدد طلب کولو ته. نو تاسو دې سره مدد طلب کې الله نه یعنی دې مامورات او منهیات باندې عمل وکې مونږ دې او صبر دې دا لذتونه نفسانیه چي دا حب مال حب جاه وغیرہ دا بټول په منځ سره تاسو نه زائل شي. خو تاسو صبر نه کار واخله لغونه صبر وکي الله رزق درکې د لوګو نمره. استعینوا بوسیله الصبر والصلاه على قضاء حوائج الدنيا والاخره. تاسو د مانز او د صبر په وجه باندې تمام حوائج د دنیا باندې مدد وغواړي الله نه په صبر او مانز سره. یعنی صبر او منځ وکي دا مطلب نه دی چې یا الله د مانځ په وسیله یا الله د صبر په وسیله می سره ته ډاډ ورکې نه. صبر وکا ټینګ شا یو څو ورځې پیسې د چانه ماخلا ټینګ شا یو څو ورځې ځان مزلی لوا او پرې د مشرانه وایا چې زه مشرانه نه کوم بس چې معنا الله راضي شي. هغوی دا شی نشه پرخه ولی هغوی وی چې دا څنګه بیا به مونږ خروج شي چې زمونږ عزت نه د محمد رسول الله عزت بیا به مونږ څه کوو. یا دریم تفصیل علما کوي یا مدد حاصل کې په مقابله د مشکلاتو او مصیبتونو کې په صبر کولو سره په علامو او مصائبو. کله تاسو باندې مصیبت راشي لوګ راشي تکلیف راشي لک صبر وکړه دا الله فیصله راځي. بالصبر په صبر سره الله نه مدد وغواړه. صبر لغت کې تریخوالی ته وای کتا سو خیال کړی حکیم سره یو کند ملاویږي هغه ته مصبر وای اړه سخت تریخ ته چې وای خوري څو ورځې بده خلک خوندي نو صبر هم تریخوالی ته وای. نو صبر تریخ شه ده ځکه ورته صبر وای. او بل صبر ویلې کیږي خپل ځان کنټرول کول د یو شینه د یو سیز نه زړه دی کیږي خوراک لته صبر کوي زړه دی کیږي حرام ہوتا ہوتا ته صبر کوي بندواله د نفس. نو صبر کې سړی ځان بندي. اصطلاح د شریعت کې علامہ ابن قیم رحمه الله یو کتاب لیکل د مدارج السالکین پاغي کې د دې پیرانو دا ټتی پتی ډېری زیاتی لیکلي دي. ټول امت د دې پیره مریدانه متاثر ده زکه تبا ده توحید ټوټه ټوټه ده پیره مریده کې. هغه وی فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش. وی صبر چې ده دا د خپل نفس ساره ولدي د فریاد نه فریاد مکوا دې ته صبر وی. اټلر نو بتا سوورې دلو اټلر ډیر سخت یو تکړه بادشاہ تیر شوی د انګریزانو کې هغه بډیر فتح کول ډیر علاقه فتح کړي. چا ورته وی چې اټلر ته دا فتح څنګه حاصلای
ته څنګه په هر چا باندې غلبه حاصلوي؟ هغه ورته وایي چې دا اسانه خبره ده، زما ګوته په دې خپلو غاښونو کې ونیسه او زور پې کوه، او ستا ګوته راکړه چې زه یې غاښونو کې ونیسم، زه پې زور کوم. څومره زور دی چې وي پې تمامې کا. نو د هټلر ګوته سړي نیولې ده، دا سړي ګوته هټلر نیولې، زور کوي په یو بل باندې، یو د یو ګوتې له زور ورکوي، بل د بل ګوتې له زور ورکوي. نو خوږیږي خو هټلر هم که نه، ولې انسان نه دی؟ خو هټلر خپل ځان بند کړی دی د شکایت نه، فریاد نه کوي. هغه بل سړي وایي چې وخت سره وایي دغسې ګټم دغسې ګټم چې ما صبر وکړو، زه هم خوږېدم او ته هم خوږېدې، خو تا وخت وکړو، زه وخت نه کوم، زه لږ ځان وله ټینګ کما چې خیر دی، لږ رستو لږ رستو هغه دی ما وګټله او تا بایلله. نو حبس النفس عن الجزع، ځان بندول دي د فریاد نه، والتسخط او ځان بندول دي د خفګان نه، چې په ځان باندې ډېر خفګان راولې نه حشاش بشاش اوسېږه. وحبس اللسان عن الشکوا، د شکایت کولو نه خپل ځان بند کې. همدارنګې خپل جوارح اندامونه د تشویش د ګډوډ کولو نه بچ کې دي ته صبر وایي اصطلاحي طور باندې. نو الله فرمایي تاسو صبر وکې، خود به خود به تاسو د حب جاه او حب مال نه منع شئ. والصلاة او مانځه، ځکه چې د مانځه مقام زیات دی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى. امام ابو داود رحمه الله یو روایت نقل کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه مشکل پیښ شه، خفګان سخت براغله، نو فوراً به مانځه ته مخه کړه. بعضې نیکانو خلقو په باره کې راځي چې هغوی باندې به مشکل راغی، نو هغوی به مانځه ته مخه شول، نفلونه عبادت هغوی له به منځونو کې دومره خوند حاصل شه چې بیا به زړه زړه کې وي چې یا الله دا حاجت مې پوره مه کې، که حاجت مې پوره شي نو دا مانځه کې مې چې کم خوند موندلی دی دا ختمیږي. بیا به زړه زړه کې وي چې یا الله حاجت مې پوره نشي چې دقه منځونه کوم چې الله سره مې دا الله ولګیایي. نو والصلاة، مانځه سره مشکلات حل کیږي او رب سره انس حاصلیږي، الله سره دوستی جوړیږي. وانها لکبیرة، یقینا دا کار خامخا ګران دی. لکبیرة، انها دها ضمیر څه شي ته دی؟ غوره قول دا دی چې دا صلات ته راجع دی، ځکه چې صبر خواسم تریخ دی، دا هغه تریخوالی خواسم ګران دی، دروند شی دی. خو چون کې د مانځه متعلق چاته پته نشته، نو ځکه غوره دا دی چې وانها دا مونځ چې دی دا ډېر ګران کار دی. یا راجع دی استعانت ته چې په ضمن د واستعینو کې پروت دی. وانها لکبیرة، د صبر او مانځه سره مدد غوښتل حاصلول آسانه خبره نه ده چې ته د مال نه او د امارت نه او د مشرۍ نه او د عزتونو نه او د چندو نه زړه صبر کې. مانځه او صبر سره الله فرمایي وانها لکبیرة، دا ډېر ګران کار دی، هر څوک یې نشي کوی. لکبیرة د کبره نه وتلی دی، ثقل او دروندوالي ته وایي. یعنی مونځ یا صبر او مونځ دواړه په عامو خلقو باندې ډېر دروند کار دی. الا علی الخاشعین، مگر دا درون نه دی په هغه چا باندې چې عاجزۍ کولو والا دي. دې کې ترغیب دی خشوع طرف ته. خشوع په لغت کې سکون او تذلل ته وایي. خشوع ویلی کېږي چې سړی بالکل غلی ولاړي او عاجز ولاړي، عاجزۍ ته ویلی کېږي خشوع. په اصطلاح د شریعت کې په زړه کې دننه هغه یو هیئت او کیفیت ته وایي چې هغې نه سکون او تواضع په اندامونو کې پیدا کېږي. خو دا خشوع د زړه صفت دی، زړه کې دننه داسې یوه عاجزي راشي چې بهر اندامونو باندې ښکاره شي چې دا سړی خو ډېر عاجز دی. ثمره ښکاره کېږي په اندامونو باندې، او بیا چې کله زړه کې عاجزي پیدا شي اندامونو باندې هم اثر ښکاره شي او ژبې باندې هم اثر ښکاره کېږي، سړی بیا عاجزې خبرې کوي. او دا کم سړي زړه کې چې عاجزي ني هغه نه غټې غټې خبرې وځي. امام ابن کثیر رحمه الله د خاشعین څلور معنی کړي دي چې خاشعین هغه خلق دي. نمبر 1 چې هغه منزل الله مني، څه چې الله نازل کړي دي هغه مني، د الله نه علاوه دا نور خبرې نه مني.
نن سوا مسلمان خو هر مولا منی، هر کتاب منی، هر خبره منی. خاشعین هغه خلق دی چې هغه صرف هغه دین منی چې کم برانه نازل دی، چې هغه ته قرآن او سنت متوارثه وي. او دویم هغه خلق مراد دی چې هغه یقینی مؤمنان دي. دریم هغه خلق چې یره کوونکي دي د الله د غضب او د عذاب نه. او څلورم هغه خلق دي چې هغه عاجزه کولو والا دي. یعنی دا صفات چې پکې وي کم سړی کې چې داغه د الله دین نازل شوی دین منی، نور نه منی، یقینی مومن وي، د الله عذاب او د غضب نه یریږي، عاجزی پکې وي، نو دی سړی باندې صبر او صلات سره مدد غختل آسان دي، ځکه چې هغه امید د ثواب لري او په پر خودلو کې عذاب لري غني. نو دیو جناغه تبیا استعانت بالصبر والصلاه آسان ده. مخکې الله پاک اوس خاشعین بیانوي چې دا خاشعین څوک دي؟ الذین دا هغه کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم چې یقینا دوی ملاقو ربهم مخامخ کیدونکي دي د رب خپل سره حساب و کتاب د پاره، وانهم الیه راجعون او یقینا دوی خاص هغه ته ورګرځیدونکي دي. دا آیت کریمه چې 46 نمبر دا صفت موضحه ده د خاشعین د پاره. دا د خاشعین تعریف کوي چې خاشعین چاته وي، یا په صفت یا صفت په مقام د علت کې ده، یعنی د خشوع د پیدا کېدلو سبب چې هغه یقین په باس بعد الموت باندې ده. یعنی سړی کې به خشوع عاجزی کله پیدا کیږي؟ الا به پیدا کیږي چې د قیامت باندې ایمان ولري، قیامت ورته یاد شي، نو خود به خود عاجزی پکې پیدا شي. یظنون ظن ګمان ته وي. معالم التنزیل وي الظن من الازداد، چې ظن چې ده دا د ازدادو نه ده، دا دواړو باندې د دې اطلاق کیږي. یکونو شکن و یقینا، شک ته هم ظن وایي، یقین ته هم ظن وایي. عربی د یو بل په ځای باندې استعمالي، یقین په ځای ظن استعمالي، د ظن په ځای یقین استعمالي. خو معالم التنزیل او ابن جریر دواړه وایي یظنون ای یستیقنون، یقین لري، یعنی دې ځای کې مراد ته نه ظن نه دی، یقین ته مراد دی. ځکه چې په قیامت باندې ایمان راوړل په ظن سره نه کیږي، ظن سره ایمان نه راځي. امام قرطبی وایي چې دلته د جمهور په مذهب باندې یقین ته نه مراد ده، ځکه چې رستو ان ورپسې راغلی دی او ان د شک د پاره نه راځي، د تاکید د پاره ځي. انهم ملاقو ربهم. امام قرطبی رحمه الله فرمای ملاقات د رب د حساب و کتاب په د پاره دا یقین وی چې زب الله تس پیش کېږه ما د سوا د حساب و د کتاب د پاره. وانهم الیه راجعون، الیه ضمیر راجع ده رب تا، الیه یا جزاتا. دا قانون ده چې کله یو کار باندې ځان یا بل څوک آماده کوي چې دا کار دی او کی داغه د پاره دوه محرکات دي، یو امید ده او بل خوف ده. نو چې کله یظنون انهم ملاقو ربهم کې رب ټکی راغی، نو دې سره امید پیدا شو چې زما غرب چې هغه مهربان دی، د رحم کولو والا دی، هغه ورتللو والا. وانهم الیه راجعون سره ذهن لاړو قیامت ورځ ته، هغه سره یره پیدا شو، نو هغه سره عاجزی راځي. د دې آیاتونو خلاصه دا ده چې مونږ باندې پابندی کوي. څوک چې مانځ باندې پابندی نه کوي او د رکوع د زکات پابندی نه کوي، دا د يهودو عادت ده. بل ته نیکی وای په خپلم نیکی کوي، د دې دا مطلب نه دی چې خپل نه کوي نو بل ته به نه وای، دا یاد ساته. خو چې بل ته وای خپل نه کوي نو یو ګناه ده، او کنه بل ته وای او نه کوي نو دا دوه ګناونه دي. نیکه چاته وایم نه کویم نه، نو الله فرمایي چې بل ته نیکه نه وای نو په خپل عمل ور باندې کوي. تاسو د الله کتاب لولې، مطلب دا دی چې د الله په کتاب ځان پوي کې. افلا تعقلون، یا تاسو عقل نه لري؟ نو تبه وای چې زه خو ټول عمر لولم، مال خو پته نه لګی، تا ځکه ځان په نه پوي کړ. نن چې کوم مولا تدا پته ولګي چې یره د قران ترجمه نه مفتی سے ویلی دي چې دا فرض ده، نو بس بیا په اور بل شي. ما یو کتاب لیکلی البرهان، هغه کې ما دا مسله واضحه کړې ده، ډېری صفحې مې په لیکلي.
یو سړی خلق له داغه حواله ورکي نو یو صفی کی ولاکیره تیر واخلی وی مفتی صاحب دالی کلی دی ودا الله بنده ما دا ولاکیره نه دالی کلی ما تقریبا چې څلويخ پانی په دې ډکی کړي ټول پړاو کا مطلب څه ده کله چې د الله د قران ترجمه نه ضروری غني او نه فرض غني او نه کوي او نه ولا توجه ور کوي مراد ته هغه څوک د امام لوسی د علماء او د قران د آیاتونو حوالی دی پکې نو بهر حال بل دارے چې الله فرمایي تاسو له مشکل پیښ شي نو صبر او مانځ سره مدد غواړي الله نه بهترینه وسیله ده صبر وکا او منځو کا دین خپل وسیله نشته یا الله د دې منځونو د برکته الله ته سجده ولګوي الله زما کار وکا او بیا الله فرمایي چې دا منځ دا صبر ګران دی خو خشوع کول والا باندې نه دی ګران خشوع کول والا هغه دي چې یقیني وي چې زورز د قیامت ته شته والله به می پوښتنه کوي بس لفظي ترجمه ګوره واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځ وآتوا الزکات او ورکوي زکات ورکعوا او رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سلام اتأمرون الناس آیا حکم یعنی بیان کوي خلق تا بالبر پنکه کولو سلام وتنسون او هیروي انفسکم زانو نخپل وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې لولے تاسو کتاب وانتم او حال دا دے چې تاسو تتلونا لولے الکتاب کتاب لرا افلا تعقلون نو آیا عقل نلرے تاسو واستعینوا او مدد حاصل کے بالصبر پا صبر کولو سرا والصلاة او منز کولو سرا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ او یقیناً دا کار خامخا گران دے الا علی الخاشعین مگر پا عاجزے کون کو ندے گران دا عاجزے کون کی چوک دی اللہ فرمائی الذین دا حق کسان دی یظنونا چی یقین کوي انہم چی یقینن دوی ملاقو ربهم مخامخ کی دن کی دی رب اخپل سرا وانہم او یقینن دوی الیہ خاص حقتا راجعون ورگرزی دن کی دی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا اللہ چی سمر کسان راغلی دی قدمون نکے تلو کی واچوا یا اللہ پا یو یو قدم یہ گناہون معاف کا یا اللہ پا یو یو قدم یہ درجات بلند کا یا اللہ چی چاور تغوگنی والے دے زڑہ جتنا شرعی پورا کا یا اللہ دا دنیا دا بے عزتیو نے اساتا یا اللہ دا محتاجیو نے اساتا یا اللہ دا زلالتونو نے اساتا یا اللہ دا بیماریو نے اساتا یا اللہ دا وائرسونو نے اساتا اے اللہ چی کمزے پوری آواز زی چا ورطا غگنی والے دے ربا پا قرآن ورطا عمل نصیب کا یا اللہ کور کے دا قرآن علماء کرام جوڑ کا یا اللہ دا نیٹ پسترگا چی دا دنیا ہر زے کی خلق گوری پروردگار عالم دا عمل توفیق ورطا نصیب کا یا اللہ دا گناہونو نا دا توبی توفیق ورطا نصیب کا یا اللہ دا مشکلات و بے عزتیو نا اساتا یا اللہ مال و اسباب و عزتونو کی برکتون واچوا یا اللہ پکور کی من محبت نصیب کا الہ العالمین کد چا کور کی بیماران وی تول شفا ورکا یا اللہ کسو قیدیان وی پروردگارا دا قید و بند اخلاص کا یا اللہ خپل کور بال بچ مور بچے لے رورا سوا یا اللہ کسوک پا ہسپتالونو کی دی ربا جوڑ شفایا بھی کرونو تراولا یا اللہ کسوک پا سفرو کی دی پڑکو منگولو اخپل وطن کی دا حلالو کار روان کا یا اللہ چوک غریبانان دی کار دا حلالو روان کا الہ العالمین
زمنګ دا کله دا قوم د قران او د سنت په عمل باندې خکله کا یا الله زمنګ کورونه په قران او سنت خکولی کا یا الله زمنګ باز ملګری دي چې د دین د دعوت د پاره ډیر زیات مهنت کوي عارف عادل کې پی کې یو ملګری دی چې هغه ډیر زیات په دې نیټ باندې دا کوشش کوي چې خلق له د الله دین ورسی یا الله ته د هغه کور د علوم نه ډکا یا الله کور د هر قسمه د شیاطین نه محفوظ کا یا الله د هغه په عمر او په علم او په مال کې برکت واچوا یا الله چې سو کم من سره په دې درس کې په دې دین کې هر نمونه مرسته او ملګرتیا کوي ته ملګری شه یا الله ته د هغه زړه حاجتونه شرعي پورا کا یا الله زمنګ جمعات او مدرسه د دین مرکز وګرځوا یا الله د دې کلیو د غیر چا پیر د خلقو پروردگار علما د بدو کارونو نه زمنګ لکان خزه بچی ټول منکا یا الله د دوی بچی نیک عمل خوش اخلاق جوړ کا یا الله کد چاکور کې نافرمانی وی ته فرمان بردار کا یا الله د هر چا زړونو کې خپل سوالونه دي ربا هر سړی خپل حاجت لري منګ د حاجتونو د چانه نه یو خبر یا الله ته خبره چې کمه خزه کم نر څه حاجت زړه کې نیولې یا الله حاجات شرعیه پورا